بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاعي وكشو كذا خيستم سليدي منقطة خيستوايو هو لغة بفتح رضعتم دي وكسر رضعتم دي لغت کی مسیو صدیے چوسنے کو کہتے ہیں. لکھزی دا مطلقی چوسنے کو ما سر معشوم ویڈی دا غواتا ولار لے قلاری بس چوس رہا ہے. اصلاحی تعریفی مس من صدی الآدمیت ولو بکرا او میتت او آئست میتت دیکھ میتت لکہ مردار موائے او آئست فی وقت مخصوص. مس من صدی الآدمیہ آدمی سینے یعنی دا خزی سینے نبا ابا چوسنا تو پختو کی سوئی گھٹی بے ولو بکرن اگر که باکی روی او یا مڑخزوی او یا آئیسوی حیز میں زی نرازی فی وقت مخصوص خپل وقت دے چاگا دو کالا دا مفتا بھی رائی ہدای کی والحاشیہ کی تعریف کرے. مس مخصوص من صدی مخصوص فی وقت مخصوص مخی رازی جی آسانی خبری دیکھا. فی الباب ثمانیہ تو ابحاث تھی المقدار والحکم اول نمبر تدا بیانی. نو مسئلہ دادا چی قلیل رضاوی او کثیر وی یو گٹوی وسکلو ماشوم او لس گٹی وسکل خو چی پا مدید رضاعت کی وی حکم ادارے چی تحریم ورسر رالے دا ماشوم دا دی خزی رضائی زی شو دا دی خزی دا بچو رضائی اورور که جنیوی نخور شو پویا شوی بی او دا خزی دا خاونم زوی شو او دا خزی دا خاون دا خوین دورار شو او دا خزی دا خوین دو خوریا شو دا سب سی ورزا دا خزی دا مور نوسی شو دا خاونین نوسی شو دا خاون دا موری دا طول رضاعت بورسا حرمات بورسا راشی. دیم نمبر مودا ویثبت دا یو قیدہ ورسر ووری ویثبت به وإن قل حرمت مسرت ورسر ثابتی کہ اگر کلک وس کی ان علم وصوله لجوفه من فمه دا آل شکل علم راشی چالکا پی ورسید الخیٹی تا کدونو توسر وقشی من فمه دا خلید طرفکا اون فی بپو زمانی لا غیرو نک بغوگونو چا پی ورواچول یہی شرمگاہ باندی یہی پا بدن کی پم وغیرہ سرا بدی صورتوں نے کی حرمت رضاعت ورسنا نہ ثابتی کی والاحتقان ما نہ ثابتی کی والاقطار فی الاذن سر نہ ثابتی کی دغشن پہ احلیل کی ذکر کی او دغشن جائفہ خیٹہ کی سوریو وغی کی ورگلو یا وعام سری ماتو اوغی کی ورواچو اللہ اندی جوب تورسل بدی طول صورتوں کی حرمت رضاعت نہ ثابتی کی. شامی کی جیل نمبر 399 413 کی رضاعت باستے بے اب کی تاسیو گو رہی تاسو ورسل علی خبر مانی. لہذا کریو خزین چا وینویس تلا او معشوم تے وخی جوالدی سرم حرمت رضاعت نہ ثابتی کی. اول خواغا شود دینا او دویم نمبر که شود وے نو فم او انف دا ضروریو چه بدی لارو باندی میں دیتا تلیوے رسی بدی او کتوی جوزیت ورسر رازی نو مطلق جوزیت خو کرامت نہ لیدا شرائطم ورسر دی. دویم نمبر مسئلہ بدی عنوان کی خواہ دا خون ویلا دویم نمبر عنوان المدت مودا ندی کہ دو مسئلے ذکر کی ومدت الرضاع عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ 30 شهرا وعندهما سنتان. امام سے بنظمانی دیر شمیشت دی دونیم کالا صاحبینو بنظمان دی دو کالے دی ہم دا مفتابی دا دو کالو بوری کماشوم پی وسکل رضائی زی جوڑی گی او دو کالو بوری دی ماشوم حقم دے پی ورکوا او دو کال نچه وقت رو بیدی پی نور کئی ہاں کماشوم کمزوری کے دلو ورکولی شی تر دونیمو. حضرت مفتی شفیع سے ابراہیم اللہ یوزے کی دی کلی دی چی امام سے برائی دانے دے چی دونیم کالو بوری ماشوم حق دے بلکہ مطلب دا دے کہ ماشوم دا سے ہو چاگا کمزور ہے دو کالو بوری پی تو ضرورت انہوں تر دونیمو بوری ورکولی شی تصور سی. برحال مفتابی رحیم دا غدا بے ہدائی کی دلائل لی وحمل وفصاله 30 شهرا حمل وفصالی تمردی 30 شهرا. نو مدد حمل چلا اخو ادنائی 6 اشهر دے
نو بس د فصال لپاره 2 کاله پاتې شو 24 شپږ تللی که څو شو که نه صحیح مې ونه ویل پوه نه شوې بیا هو حمله وفصاله حمل او پی ورکول دواړه 13 میاشتې نو حمل کم از کم موده نو بل څو پاتې شو 2 کاله امام صاحب وایي چې نه همدقه دلیل آیاتي دلیل هم دی وایي وحمله وفصاله دو شیونه ذکر شوي دواړو دپاره موده ده او قانون دا دی کله 2 شیونو لپاره یو موده ذکر شي هر یو دپاره کامله مراد وي نو 13 میاشتې به پی ورکول هم شي او 13 میاشتې به حمل هم شي به حمل چونکې حضرت عایشې روایت دی 2 کالو نه زید یو سیکنډ لم نه زیاتېږي نو بس هلته نیمون کې موجود شلو کمون کې منقص موجود شلو حمل په باب کې 2 کالو ته رالو دی بلکې نه دی موجود موږ ته دی بلکې موجود دی تاسو ګورئ دویمه مسله به د عنوان کې کله چې موده د رضاعت لاړه که نه بیا که څوک خاوند د ښځې به ایسکي اگر که ټیک نه کوي جز آدمي استعمالول صحیح نه دی دا پی د ښځې چې دی دا د آدمي جز دی نو که سړی ایسکي جایز نه ده ورله بهرحال موده د رضاعت تېره شوي نو دې سره حرمت رضاعت نه ثابتېږي رسۍ به دي وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع التحريم رضا دریم نمبر عنوان المحرمات بالرضاع رضاعت سره کوم حرمات راځي نو واورئ قاعده ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نسب سره کوم حرمات راځي رضاعت سره راځي حدیث ته البته استثناءات شته الا اخته من الرضاعه دخور مور دې کې 3 طریقو سره عبارت جوړیږي تاسو که بحر الرحیق وګورئ مور د خور من الرضا کم سره لګي مور د دا د خوري رضاعي هغه سره نکاح کیږي دی ولک رضاعي خور دا د هغه د مور سره نکاح کیږي ورسېدي یا د رضا د مور سره ولګوا هغه سره متعلق کا مور د رضاعي د هغه مور دی دا ناغی سره خو نه کېږي رضاعي مور خور خو تروري هم د دلته یو لګي نه بس غلط شوم دلته فقط دا یو لګي میرا رضا سره اخت سره لګي د رضاعي خور مور د هغې سره نکاح کېږي لکه تاسو وایئ چې رضاعي خور یې ده خو د هغې مور بې رضاعي مور هم وي نه که نه پردۍ ښځې پیس کړي دي یار دا خو ضروري نه ده چې د جنۍ کوم رضاعي خور ته د هغې د مور پیدا ایسکلي هغه بې رضاعي مور هم شوله خو پرېږده بې فإنه يجوز له در لپاره جایز دی یتزوجها چې نکاح ورسره وکړي حالانکې ولا يجوز ان يتزوج ام اخته من النسب نسبي خور چې د هغې د مور سره نکاح نه کېږي نه دا مستثنا شوله تې ولې نسبي خور مور به د یا خپله مور هم وي او یا به د پلار ښځه وي دواړو سره نکاح نه کېږي ښه جي دویمه چې د کومه مستثنا ده واخت ابنه من الرضاع زوی د رضاعي د هغه خور ده هغې سره نکاح کېږي رضاعي زوی خور سره که بې خورې رضاعي او که خورې نسبي نکاح ورسره کېږي ځکه زوی رضاعي دی د هغه خور خو یې نه ده اخت ابنه د دې ډېرې اسانې مسلې دي د قاعدې ذهن کې کېنوئ بس به دا نسې ګډوډېږي نه ښه پته لګي به يجوز ان يتزوجها ورسره کولی شي ولا يجوز ان يتزوج اخت ابنه من النسب ستا نسبي زوی دی د هغه د خور سره نکاح نه کېږي ځکه خور به یا د سړي خپله لور وي او یا به د ښځې لور وي دواړو کې نکاح نه کېږي څلورمه ولا يجوز ان يتزوج امراه ابنه من الرضاع كما لا يجوز ان يتزوج امراه ابنه من النسب یو سړي زوی دی رضاعي د هغه د ښځې سره نکاح نشي کولی ښه ځکه رضاعي انګور ده د رضاعي زوی ښځه د رضاعي انګوري لکه څنګه چې د نسبي زوی ښځې سره نکاح نه کېږي څنګه د آیات وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اعتراض اصلاب قید چې لګولې سلبي زوی د ښځې سره نکاح نه کېږي معلومیږي رضاعي سره به کېږي وایي نه اصلاب قید د متبنا د بار کولو دپاره دی رضاعي هغې سره نکاح نه کېږي ولا يجوز ان يتزوج
امرأة ابنه من الرضاع كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب. خجي من يكون الأصل الرضاعي، أصل رضاعي څوک دی؟ نو پنځمه مسله راته دی عنوان کې بیانوي. ولبن الفحل يتعلق به التحريم وتوججي. د فحل اصل کې غوی ته ویل کېږي، مراد تینا نر دی کا د نر د پيو سرم تحریم تعلق ساتي. لقمان دا مطلب نه دی چې ولک د خپل سینه سړي ماشوم د بخله کې ورکړله او بت لاړې په زور دی بوت لبه وي چې هغه مې رضایي شو. سړي پي نه ښه پي دا غچای د چا چې عمل جوړیږي د سړي خو عمل نه جوړیږي نو پیم دا غني شرات للی تاسو ویږي په دې نو به دې عبارت مطلب څه دی؟ مولوی چې عبارت مطلب دا دی کله چې یو سړي وخزه وته کړله د دې سړي د دې وته په وجه په یو خزه کې پي پیدا شو به دغه پي ماشوم وسکل نو دا ماشوم د ریخزي زوی شو نو ور سره د خزه کې چې د چانه پي راغلي خاوند دا غمزي شو پوه شولې دا مطلب دی ښا وګورئ. ولبن الفحل يتعلق به التحريم تعریف کوي وهو ان ترضع المرأة چې پي ورکی خزه سبیه ماشوم ته فتحرم هذه السبیه نو دا ماشوم چې دا حراميږي علی زوجها باندې دغه پلار شو وعلى آبائه باندې ځکه نیکونه شو او ابنائه باندې ځکه اورونه شو کده دی خزینه او کده بلی خزینه نو به رضاعی علتی ورونه شو خیالم ده کنه. ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن ابا للمرضعه دغه ماشوم پلار بجول شي. تاسو پوه شولې بلان دي لیکلي وانما يتعلق التحريم بلبن الفحل اذا ولدت المرأة منه اما اذا لم تلد ونزل لها لبن فان التحريم يختص بها دونه. یو خزر توججي خاون اشتري خاوني خوتي کی من خبر پورن وکړي نو چې بچي کله وشو د خاون نو وسې کم پي راضي دای کم ماشوم ورکړه دای مور جوړيږي او خاوني بلاد جوړيږي او کله دی خزي بچي نه دی شوی خدای کوم خاون سره چې بنیکا کړه ددنه او به یو ماشوم ته پي ورکړه پي راغلیو نو دا خو مور شول خو دا پلاری دا خاوني پلار نه جوړيږي ځکه د خاون نه بد د خزي پي لري حسابيږي چې بچي راوړي کنه خلانه دی راوړي. تاسو پوهیږئ نه به خزي نه پي ولې راځي نو دوه توجه ناراضي کړي چې بل خاوني وغي وجه راغلي نو به هغه پلار دی او که بل خاوني ونه اسی راځي نو اسی جن کوم پي راځي نو د سره حرمت رضاعت ثابتيږي یعنی غیر شاده شده باکریم پي راتلی شي پوهیږئ کنه خو چې کم از کم نه وکالوي دا ورسره راشي مسله. خجي شپږم مسله په دې عنوان کې ويجوز ان يتزوج الرجل باخت اخيه من الرضاع كما يجوز ان يتزوج باخت اخيه من النسب. لك نسبي خور سره څنګه نکاح جائز ده دغه شان نسبي رضاعي خور سره نکاح جائز ده. به وره د نسبي اورور د خور سره چې نکاح څنګه جائز ده او اختي ورانه ویل د نسبي اورور د خور سره نکاح څنګه جائز ده دغه شان د رضاعي اورور د خور سره هم نکاح جائز ده. الکه د نسبي اورور خور سره نکاح څنګه جائز ده خو خوري وینه کنه ګوره یو سړی دی خځې سره نکاح وکړه لقمان مثلا مال ور سره نکاح وکړه دا غي بل لور ده بل خاون نه دا غي لور ده بل زوړ خاون نه بس خځې سره لما نکاح وکړه او به چې دا لوري غټه شول بل زیمی وغلمي و د لور سره نکاح وکړه او د خزي نظم زمانم پیدا شو نو هغه د زهیر ورونم دي او جنې د ورور خورم ده نو د نسبی ورور خور شو کنه شو به الفاظ دیگر د علاتی ورور خیفی خور سره نکاح جایز ده وسم پوه نه شو دغه شان ترزای ورور دي دغه خور سره نکاح کیږي دا اوس ټول لګي ښا یا خپل ورور دي دغه رضای خور دغه سره نکاح کیږي یا رضائی ورور دي دغه رضائی خور دغه سره نکاح کیږي. وګورئ ويجوز ان يتزوج الرجل باخت اخيه من الرضاع كما يجوز لك څنګه چې جایز دی يتزوج باخت اخيه چې نکاح وکي د ورور خیفي د خور د خیفي ورور باخت خور د
ورور من النسب نسبنا یعنی خور دی د ورور خیفیه وي او ورور ستا علاتی وي وسو رسېدلی وذلك مثل الاخ من الاب ورور دی د پلار د طرفه اذا كان له اخت من امه دغه خور وي د مور جاز لاخيه نو دی ورور له جایز د کوم چې د پلار من ابيه ورور دی يتزوجها چې د غبل ورور د خیفي خور سره نکاح وکي کنه ونه رسېدلی خجی یو مسله پاتې شوله یو سړی دی وی خزي سره زنا وکي بچی ته پیدا شي او دغه خزه به چاته پي ور کوي د زنی چې دای بلار جوړیږي کنه جوړیږي نو باز علماء یو کنه پي تراغلی دي نو دایم پلار شو دغه تاسو ګورئ حتى لو زنى رجل بامرأة فولدت منه وأرضعت صبية بلبنه تحرم عليه هذه الصبية زاني بلار شو زاني کم زامن دی هغه سره نکاح نه کیږي ولا اصوله وفروعه البته خجندی دلته خبره بدله کړي ده خجندی ده که خجندی بدنه سنوم ده اخلاف هذا ویلی دی هغه څه وای چې نه کچری زانی که یو سړي خځه سره زنا وکړه ماشوم دې پیدا شو به کړه خځه چاته پي ور کوي دغه خبره ځایي جوړیږي خو د دې زانی نه دا لبن الفحل لاله اعتبار دی چې نکاح کی وتی کړي خزا او به بچي پیدا شوی به چاله پي ورکینو د دې سره سره به د خاونم بچي نکاح کني به نه دسي او به قاعده ذکر کړی دا او کل من لم يثبت منه النسب هرغه خاون چې هغه نسب نه ثابتيږي لم يثبت منه الرضاع هغه رضاعت نه ثابتيږي نو زاني نه نسب ثابتيږي نو زاني نه رضاعت نه ثابتيږي خجي مخکې راځي بل مسله دا ثابتي فقهيه وما مساله دي عنوان وكل سبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجوز لاحدهم ان يتزوج الاخر بس طبعا بيخي قاعده كليه ده هر دو ماشومان چې په یو سینه راجم شي د یو نکاح د بل سره به نه کیږي نو کاغه د دې الک وجنی دي مثلا نو د الک د مور په وس کلم دواړو په یو سینه جمع شو کله جنې د مور په وس کلم دواړو په یو سینه جمع شو او که یو درېمګړی خزه و دا غین دواړو په وس کلم په یو سینه جمع شو بل سره نکاح نه کیږي خلک به تفصیلا ووري یو جنې د یو الک د مور په وس کل دا جنې د الک د مور لور شول رضای د خزي ټول بچي الکانو جنکی د دې جنې رضای ورونه خويند شو نکاح به وسره نه کیږي البته د دې جنې ورونه نور خويندې هغه د دې خزي او د دې د بچوي سم نه دي نکاح ورسره کیږي پوه شئ به دم یو الک د جنې د مور په وسکل نو دا د جنې د مور رضای زی شو دغه ټول بچو باندې حرام پاتې شول د دې خزي نور بچي یا د الک نور ورونه خويندې او خپل منځ کې نکاح کیږي هیڅ نه دي دریم یو الک د جنې د یو د دریم خزي په وسکل نو دواړه بشری کړي د درېمې خزي بچی شو داغه په بچو باندې حرام او دواړه په یو بل باندې هم حرام البته د الک ورونه خويندې دغه خزي بچو سره نکاح کیږي او د جنې د ورونو خويندو سره هم کیږي او د جنې د ورونو خويندو نکاح د خزو د بچو سره د خزي بچو سره هم کیږي او د الک د ورونو خويندو سره هم کیږي کنه پوه نه شي به دانه د ضروري چې رضاعت بال راځي دا مسله اجتماع علی سید واحد مطلب دا نه چې یو موده کې دواړی یو وس په وس کله کام تور موږ خلک دا تاسو کوي یو جنې دا پلان کې الګ سره یو ځای پیس کړي وس دی الګ مشرور دغه سره نکاح کیږي کني کیږي خیرم دې کنه اجنې کشر خور دا دې الګ سره نکاح کیږي کني کیږي نو دا تاسو خلا ټیک دی خبر حل تاسو خبر حل ټیک یار نو خلکو ذهن کې دا د چې کم زنانه چې خپل ماشوم ته کم وخت کې پي ورکي دغه ماشوم سره حراميږي قبل چاته پي ورکله پابل باندې انور بنه حراميږي دا څنګه د غواره یو تنن پي ورکله یو ماشوم پي وته ورکول او بل چا ماشوم راوړو هغه ته پي ورکله نو لس کاله شل کاله بس کم بچی دې کسي پیدا کیږي هم به حرام دي ویږي کنه وليس المراد اجتماعهما معا في حاله واحده
ولو تزوج صغيرين فجاءت امرأة فارضعتهما معا هلکه سړي د دوو ماشومانو سره نکاح کړی د ماشوم جنکو سره یو ښځه راله دواړو ته پی ورکړه نو خویندې شولې دواړو نکاح ماته شوله یوې ته ورکړه یوه به ویسه نکاح او واحدة بعد اخرى او یا یوې ته اول ورکړه بلې ته وروسته ورکړه دواړو صورتونو کې دواړه بې حرامې شولې ولکل واحد منهما نصف المهر به ورته ورکوي او بیا نور خبره مهر به د بلې نه علي چا چې پی ورکړي که نه وروسته وکړو ته وګورئ وکل سبیین اجتمع علی سد واحد لم يجوز لاحدهما يتزوج الاخر اتمه مسله به دې عنوان کې ولا يجوز ان يتزوج المرضعة احدا من ولد التي ارضعت الکه مرضعه جنۍ چې لکه نه ماشومه دا د خپلې مرضعې د یو بچي سره نکاح نشي کولی صرف هغه یو نه کوم چې سره پیس کړي ټولو سره نشي دا مو ویل ولا يجوز ان يتزوج المرضعة جایز نه ده چې نکاح وکړي مرضعه جنۍ احدا د یو الګ سره من ولد التي د بچو د هغه ښځې نه چې پی دې ته ورکړي لکه خو ورونه شو داسې عبارت ویلی شي دی کې وایي ولا يجوز ان يتزوج المرضعة جایز نه ده چې نکاح وکړي د مرضعې سره احد من ولد التي یو هم د بچو د هغه ښځې نه چې پی ورته ورکړي نهمه مسله ولا يتزوج الصبي المرضع هغه ماشوم چې کوم ته پی ورکړلی شوي دي هغه د خپلې مور د خاوند د خور سره نکاح نشي کولی ځکه خو یې ترور شوله او د مور خویندې هم ترورې دي لأنها عمته من الرضاع څلورم نمبر عنوان اختلاط لبن المرأة بالماء والجامد هلکه د ښځې پی اوبو سره ګډې وډې شي یا یو جامد مایع اشي سره ګډې وډې شي یا د جامد سره د هغې بیان راته کوي ښه اوله مسله کله چې د ښځې پی د اوبو سره ګډ وډ شي نو اعتبار به غالب لري جنس مختلف دی جنس کې مختلف کې غالب له اعتبار وي مغلوب پکې هلاک شي دا قاعده ده چې کله جنس مختلف وي نو مغلوب هلاکیږي غالب باندې او که چېرې جنس یو وي نو به مغلوب او په غالب باندې نه هلاکیږي دواړو اجزا برقرار شي زیات شي دوه پاوه اوبه دي پاوې بسې نورې کړلې درې پاوه اوبه شولې دوه پاوه اوبه دي یو پاو پی دي نو بس دوه پاوه اوبه دي درې پاوه اوبه دي جوړې شولې اوبه غالبې دي اوس راځئ که چېرې پی د اوبو سره خلط شو نو که اوبه غالبې وي او دغه اوبه خلط پی ماشوم مسکل نو حرمت رضاعت نه راځي او که پی غالب وو نو بیا راځي واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم فإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم البته یو مسله به ذهن کې کېنوئ ملګري فتوم لیکلی و چې حرمت رضاعت د پاره دودھ کا اپنی اصلی حالت پر ہونا ضروری ہے فقهي ضوابطو کې دي شوده به خپل زوړ حالت باندې وي نه که د شودو نه بل شی جوړ شوی و نن سبا چې کوم شي نه جوړیږي ماسته دي جوړ شوی و چا لیکلی و فتوا ماستو باره کې به حرمت رضاعت نه راځي که نه دغه شان کیر میرې دي جوړ کړی و دغه شان پسې ورځه شل شي چې شومړې دي جوړې شوی وي بل شی دی پنیر دي جوړ شوی دا باقاعده لمه شاملي کړی پنیر دا نو په دغه صورتونو کې به حرمت رضاعت نه ثابتېږي دویمه مسله که جامد طعام سره پی خل شلو نو به نو که په اور باندې ګرم شوي و د طعام سره باقاعده نو به ټول اتفاق دی حرمت رضاعت پکې نه راځي او که اور باندې نو ګرم شوي نو به امام صاحب وایي به هم نه راځي که پی به ګلېږي که ډېر غالب مغلوب پرېږده به ځکه به پی د روټۍ تابع دي به هر حال موږ نن سبق د هدایت کې ادام ترکاري چاته ویلی کېږي کوم چې د روټۍ په تبع کې خوړل کېږي نو شده د روټۍ په تبع کې سکل کېږي ښه عام طور روټۍ څخه خوریم نن سبا خو خلک بغیر د روټۍ مسکي خو بهرحال به سکل شي که نه به خوړل نه شي نو کله روټۍ سره چې شوده خل شو غالب و که مغلوب و به هر صورت به به حرمت رضاعت نه راځي امام صاحب وایي دا مفتابي رایې ده او که په اور باندې ګرم شوي بیا ټول اتفاق دی بیا چا ویلي چې کله دا پی دومره و چې څڅېدل د قپ نه نوړۍ نه څڅېدل لقمې نه وایي بیا وایي داسې دي لکه چې خالص پی بیا خو حرمت رضاعت راځي خو صحیح دا ده چې بیا هم نه راځي وګورئ واذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم ذکر الاصل ان العبرة للاصل لا للتبع دا اصل له اعتبار اصل لري تبع لا نوي
لا يتعلق بالتابع والتابع لا يفرد بالحكم 47 نمبر كما آدم ویلی وا وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يتعلق بالتحريم فتوى الإمام سے بقول مانی دا قولهما فيما إذا لم تمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلق بالتحريم في قول جميعا لهما أن العبرة للغالب إمام سبتوي أن الطعام أصل واللبن تابع أو التابع تابع لا يفرد بالحكم ولا معتبر بتقاطر اللبن دام ویلی مخکې راځي اوس شپ سي دا مسله لیکلې ده چې په یو کې نوړی و د ماته کړې دا نوړی روټۍ خوړل نو حرمت رضاعت ناراضي او کنه روټۍ به خودل او شودې به کې سکل ډایرک وی خو راضي وي مخکې راځي درېمه مسله وي د اختلاط بالدواء دوا وسره شو دا خل شو دوا نو به چونکه دا مایا شه ده نو ګورو بلبن غالب دي که دوا کلبن غالب حرمت رضاعت برازي که دوا و نه برازي واذا اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم لان المغلوب لا يظهر فصار مستهلك دام ویلو سلورم نمبر مثلا لبن الميت لبن د میت د مړی خزي لبن چې دي کنه هغه حرمت راولي زید نزید دا ویلې چې خزه کلم مړی شي دا غي بدن نجس شي نو دا پای په کم سینو کې پرتی دی لکه بنجس لوخي کې دی نه دی کنه نجس لوخي کې پای پرتی مشومي ورس کې هم درزات ور سره راځي واذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فاجر کله چې راول وش شو څوتوي راول وشل شو لبن من المرأة بعد موتها فوجر به السبيت واجول شخلك تعلق به التحريم لأن اللبن بعد الموت لما كان له قبله شو ده زړه بزړه دي إلا أنه وعاء چدنا نجسد وذلك لا يمنع التحريم ولأن اللبن لا يلحقه الموت اگر الموت ملحقينا فحاله بعده كحاله قبله ولأن سبب حرمة رضاعت اگر شبهه جزئيات دغه وسم موجوده ده ان بات وسم کوي وإذا اختلط لبن المرأة بلبن شات الکه خزي پي د چيلې د پي سره خل شنو به وي جي دلته غالب لره اعتبار وي ځکه ما یې دي وإذا اختلط لبن المرأة بلبن شات ولبن المرأة والغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشات لم يتعلق به التحريم شپږم مسله دو خزو پای کې یو ځای شولونه یو سره په تعلق ساتي غالب والو سره دواړو سره وینه دواړو سره یو جنس ته جنس په جنس کې هلاکی نه وخت ویلو واذا اختلط لبن المرأتين يتعلق التحريم باكثرهما عند ابي يوسف رحمه الله داري مو يوسف سبراي دا چکم اکثر دي غالب غیله به اعتبار وي او امام محمد رحمه الله فرمای او دا امام ظفر سے قولم دی او دا امام سے من روایت من يتعلق بهما التحريم هم دغه مفتا به رايدا رسي بكنا قاعده لیکلی لان الجنس لا يغلب الجنس بل يكثر وزيتي اي امام سب سے وای الاقل چی دا تابع اکثر وي قول امام محمد رحم الله اظهر دے او احوت دے تاسو بدی بوې شولې پنځم نمبر عنوان دی لبن البکری محرم دون لبن الرجل د باکری جنې شودي چې دی دا حرمت رضاعت راولي اگر که وادي نه شوي اگر که چا نه وتی کړي نه دی وتی کړي ا د سړي شودي چې دی دا حرمت رضاعت نه راولي ځکه حقیقت کې شودینا نو اذا نزل للبكر لبن فارضعت صبيا يتعلق به التحريم او دیر باره به شرط دادی چې د باکرینا کم از کم نه هو على باکره مراد ده اما اذا لم تبلغ 9 سنين فارضعت لم يتعلق اور پورې تعلق حرمت رضاعت نه نيسي او وجه دا د اصل ولدا د اصل چې د پي ال راځي چې کلا حمل جوړېدل ممکن وي او د الک حمل نه جوړيږي داغه پي به پي نه او د نه قانون مخکې جنې چې دغه حمل هم نه جوړيږي نو دغه پي چې شوده دا به شوده نه نه قالو تور سیدله یا بالغه ده
وادي شوی نه شوی وتی ورسه شوی نه شوی بهرحال قابل حمل لا نو کوم شوده راځي هغه به شوده وي یعنی پی بی او حرمت رضاعت به ورسره ثابتېږي همدغه شان کله کله د سارو کې او ساروی داسي چې هغه بچې مچې نه راوړی او ډارې کې شوده شروع شي زمونږ هم یوه غوا وه نو د هغې پی استعمالول لا جایز دی ښه موږ وخت کې واړه واړو نو پلار مې د ملا نه تپوس کړی و بس موږ ویل دا ملا به څوک چې دا تپوس دې کوي ویل چې ملا نه تپوس کړی دغه شودې استعمالول جایز دي بیا راته اوس پته ولګېدله اوس نه لږ څو کاله مخکې دا مونږ یادو دا مونږ وو چې ملا نه خلک وایي ملا نه تپوس کړی دی مونږ نه تپوس وکړي وایي ملا نه کړی وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم هكذا سړي لبن رال تحریم ور سره تعلق نه نیسي وجه لاندې لیکلي لأنه ليس بلبن على الحقيقة دا خو لبن نه لبن کلی لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة چانه چې ولادت ممکن وي نو لبن دغه نه ممکن وي شپږم نمبر عنوان لا رضاعة بلبن البهائم الکه بهائمو لبن اسکلو سره حرمت رضاعت نه ثابتېږي چې د چیلې په څومره کسانو اسکل ټول بخپل منځ کې ورونه خويندي لأن لبن الشاة لا حرمة له وغير حرمت نبي بدليل أن الأمومية لا تثبت به وجداد چې اصل کې پیس کلو سره پي ورکون کې خزه مور جوړيږي نو چې څومره له ورکري ټولي بچي جوړيږي خپل منځ کې ورونه خويندي نو که چیلې غوا پای چاوس کله مور نه جوړیږي هندوانو به بیل قصې خو مور نه جوړیږي هندوانو ته به استاسو مور د نو استاسو حرمت رضاعت هم ثابتېږي لہذا نکاحګانې به نه کوئ تاسو رسئ که نه ښه نو چونکې مور توب نه ثابتېږي د حیوان د پیس کولو په وجه نو ورونه خویندې به هم نه جوړیږي ولا اخوة بین و بین ولدها د چیلې بچې چیلې او یوسف کته پیس کړي د دې منځ کې به اخوت خپل منځ کې نه قائم ولأن اللبن البهائم چې اصل وجه ده خو اصل کې به حکم د طعام کې هغه خوړلو کې مخکې راځي وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهما والمشهور أن البخاري أفتى بالرضاع هدايه باشا کې لیکلي امام بخاري رحمه الله تډیر مولانو ویل چې لکه دا فتوا مور کوا بس ور کړه چې ور کړی سبه خلکو علاقې نه ویست ول موږ ته ویل چې لکه دا شی ټیک نه دی هجي مخکې راځي وم نمبر مسله ارضاع الزوجه الكبيره الصغيره غټه خزر پات سیدلا وړې خزي باندې پیوسکل یو سړی یو غټه مشره خزوا او بلې ماشومې سره نکاح وکړه دا غټ دلو چې اوس ګوره یو نیم کال او لږ یو کال ماشومې سره واده وکړو بس خبره ته ور هغه ټراله پي وته ورکړه نو حکم یې دا دی صورت کې چې حرمتا علی الزوج دواړه حرامي اگر ځای مور او لور شولي نو کچری دخولی به د کبیره سره نه کړي نو مہر ول نشته ځکه فرقت د دې په وجه رااله قصه هم کړي او کچری دخولی ور سره کړي نو به دې لپاره نصف مہر وی دې لپاره پوره مہر وی ما پاتې شول صغیره دغه د بار به بهر حال نصف مہر وی ذکر هغه د فعل په وجه فرقت نه راغله او که لقمان وی چې فعل کړي کنه شودي ګټل نه به ګټلې ګټل ورله مباح او هغه د ثبات وا المتسبب لا يزمن الا بالتعمد تعمد خو نه دې کړي نه تعدی کړي دا خو سوال دا دی چې نصف مہر کم چې په محل د زوال کې او د صغیری کې دی شي صغیره راغټه شوی به مرتده شوی به نور څه کارونه کړي وي نو دا نصف مہر چې وي دا به ختم شوی وي ځکه فرقت به د صغیری په وجه راغلی وي دی کبیری د نصف مہر چې دا لازم کو په خاون باندې حالانکه په شرف زوال کې او تاسو پیږي کنه نوس د نصف مہر تاوان به د کبیری نه خاون لیکنه بیلی نوس به ګورو مولوی صاحب که متعمد وا نو به تاوان اخلي او کنه وا نه به تخلیص کدا اصل کې متسبب ده والمتسبب لا يزمن الا بالتعمد ثم ماذا
92 نمبر تاسو رسې کنه. اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې دا متعمده ده که نه ده؟ صرف قاعده خو نه ده چې بس ووایي چې متعمده وه نو تاوان به پي او که نه وه نه به وه. بهی دا هم راته ووایه چې دلته څه حساب دی؟ لکه صرف میراث دی له دومره میلاویږي دومره دی له دومره دا نه ده کافي. بهی دا ترکم پې اوس تقسیم کا. پوهېږئ که نه؟ نو راځئ والله که دا دوه قیده موجودو علمت بالنکاح وه د نکاح ورته پته وه چې دې صغیرې سره مې خاوند نکاح کړې ده. وقصدت بالارضاع الفساد او دویم دا چې په دې ارضاع سره د فساد قصد کړی و. نه دې دو صورتونو کې به تعمد وي که داسې وه نو دې نه به دا نصف مهر واپس وصولوي کومې چې صغیرې ته ورکړی دی. او که چېرې قصد فساد یې نه و کړی څه مطلب قصد فساد نه و عالمه نه وه په نکاح باندې ورته پته نه وه چې دا یې ښځه ده یا په نکاح عالمه وه خو دفعه د لوږې یې کوله چې لوږې ختمه شي او هلاکت نه بچوله دا نه چې نکاح یې ماتوله. یو یا د دې قصد یې نه و کړی چې د هلاکت نه بچ شي خو دومره وه په دې مسله نه پوهېدله چې دې سره نکاح فاسدېږي. ولم تعلم بأن النکاح یفسد بذلک. نو په دې بقیه اخرو دو صورتونو کې دا متعمده نه ده نو زمان به پې د دغه نصف مهر نه راځي. تاسو پوه شولئ؟ مخکې راځئ. امام محمد رحمه الله بهرحال زامنه جوړوي خو فتور شیخینو په قول الله وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت على الزوج فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول. وللصغيرة نصف المهر لأنه لم يحصل منها فعل ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد وإن لم تتعمد فلا شيء عليها. المتزمن زامن المتسبب زامن وإن لم يتعمد. څنګه دی؟ المتسبب لا يزمن إلا بالتعمد. اتم نمبر عنوان نصاب الشهادة على الرضا. رضاعت د پاره نصاب د شهادت دا ضروری دی. نو دو کسان سړي به یا یو سړی او دو ښځې. ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ورسېدلې په دې معنی بیا پسې څو مسلې ذکر کړي دي. إن كانوا عدولا عدلواله ولا شرط دی فإن شهدوا بذلك فرق بينهما قاضي بالتفرقه راولي. فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها قبل الدخول مهر بول نوي او بعد الدخول فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل. مسمى او مهر مثل کې چې کم اقل دی دا اهم مسله ده لږ به توجه سره وایو. ښځې دوه سړي یا یو سړی دوه ښځې به ګواهي ورکوي چې دای رضایي خور د نکاح به نه کېږي یا چې شوي ماته به شي. اوس یوې ښځې صرف وویل چې دې هلک له یا دې جنۍ دواړو له ما پی ورکړي دي یا د هلک مور وویل جنۍ له مې پی ورکړي دي یا د هلک نیا وویل یا د جنۍ مور نیا وویل ما د هلک له ورکړي دي. دغه صورتونو کې خو حرمت رضاعت راځي که نکاح نه یې شوي نه به یې کوي که شوي ختموي به. خو مسله دا ده صرف یوې ښځې ګواهي ورکړله نو څه حکم یې دی؟ نو زموږ د حنافو مسلک دا دی چې په دې باندې حرمت رضاعت نه ثابتېږي. اگر چې نکاح نه شوی بهتره دا ده نه دی کوي. تاسو ورسېدلی. بیا مسله دا ده چې عادلتوب ورله شرط دی. کله کله یو ښځه ضرر دپاره دا خبرې کوي ما دله هم پی ورکړي او دله مې هم ورکړي ځکه موږ اعتبار ورله نشته دی. بهرحال کچری حرمت رضاعت بعد الدخول ثابت شو پورا مهر به قبل الدخول ثابت شو مهر به ورته نه ورکوي. او که بعد الدخول نو به حکم ولګولو په مسمى او مهر مثل کې چې کوم اقل دی به ورکوي. دا ولې دا اصل کې اصول فقه کې یوه قاعده ده 2 رکعات او 4 رکعات او رخصت او عزیمت په مسله کې قاعده دا ده چې کله دوه شیئین د یو جنس نه وي او دواړه برابر وي
نو بیا پکې بنده ته اختیار وي که دا کې او که هغه کې. او کله چې دوه شیان وي یو جنس نه وي، یو اقل وي رخصت پکې وي بل اکثر وي نه پکې، یا جنسونه. اچھا جی بیا وورئ کله چې دوه شیان وي یو کې رخصت وي اقل وي او بلکې اکثر وي رخصت پکې د هغې په شان نه وي، یسر پکې د هغې په شان نه وي، نو بیا حکم دی چې اقل به متعین وي. لکه 2 رکعت او 4 رکعت کې 2 کې یسر دی 4 کې نشته، جنس هم د دواړو یو دی، دی وجه نه اقل به متعین وي. او که چېرې دواړه برابر جنس که یو دي یا دواړه برابر نه وو خدا دا چې جنس هم بدلو، نو بیا په دغه صورت کې اختیاري چې کم کې هغه ته اجازت دی دواړو کې، اقل پکې نه متعین. دلته فلحل اقل من المسمى ومن مهر المثل دا یې ځکه ویل چې دی کې دواړه یو جنس دی، یو هم پیسې دي بل هم پیسې دي. نو دلته چې کوم اقل یسر هم هغې کې دی، نو هغه به عبودیت سره هغه لایق دی، غرض یې پکې ډېر دی چې همدغه به متعین وي. پته نه لګي چې ورسېدلی که نه، پوه شولې خبره مني. او که چېرې بدل وی لکه دې لپاره به مثال ورکړی دی، غلام جنایت وکړي نو مولا ته اختیار دی غلام پکې ورکې، او که د جنایت کې مې پیسې دي ورکې، ځکه جنس بدل دی غلام پیسې نو اختیار شو. او که مدبر یې وکړي جنایت نو بیا د مدبر په قیمت کې مدبر خو چاته نه شي ورکولی، او د جنایت کم زمان دی هغې کې چې کم اقل یې حق به ورکوي، ځکه دواړو جنس یو دی دواړه پیسې دي. چې کله جنس یو دی دواړه پیسې دي نو کم اقل وي حق به متعین وي. تاسو ورسېدلي دا مسله به انشاءالله به هم کله وکړو.